أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظیم. دا سورہ بقرہ مو شروع کړی دا. ای سورہ بقرہ اولنی 5 آیتونه څنګه الف لام میم نه ونیسي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون راسي. په دغه 5 آیتونو کې په اول آیات کې الا پوک دا بیان کړلو چې قرآن پاک دا یو داسې کتاب ده چې دې کې هیڅ شک او شبهه نشته دا او متقینو لپاره هدایت ده. بیا الا پاک دینه بعد یو څو آیتونو کې د متقینو صفات بیان کړلو او متقینو په باره کې الله جل شانه فرمایي دا کمیاب خلق هم دي. دینه بعد تقریبا 15 آیتونه یعنی 15 آیتونه هغه دي 15 آیتونه په هغه 15 آیتونو کې اول 2 آیتونه کوم ویلو اخ کې الله پاک د کفرونو ذکر وکړلو ان الذين كفروا سواء عليهم. بیا دغه علاوه 14 آیتونه پاتې شولو چې په دغه 14 آیتونو کې الله پاک د منافقانو په باره کې بیان کوي چې هغه اوس مو ویلو د آیتونه دا تقریبا 14 آیتونه دي او د 14 آیتونو کې الله پاک د منافقانو حالات بیانوي چونکه منافقانو په ځون تدایلو سمو دی ایمان ولا خلق یو مو ایمان راوړه دا الله جل شانه فرمایي چې دا خلق دی ایمان ولا خلق نه دي بلکې داسې چلباز خلق دي چلبزي کوي او سره چلبزي کوي سوچو ایمان راوړه یعنی دا الله پاک سره هم ټوکی کوي چلبزي کوي او ایمان ولا خلق سره هم ټوکی او چلبزي کوي حالانکه دا ټوکی چلبزي دغه نه الله سره کوي او نه مؤمنانو سره کوي دا ټوکی او چلبزي دغه خپل ځون سره دغه ته پاتې نشته دا او الله تعالی دغه دعوات دغه ایمان وروړي دا غي بالکل الله جل شانه فرمایي دا غلطه او درویغ یی دا او دا دعوا صرف دغه دوکا دا اور فریب دا ظاهر دا خلک الله پاک ته دوکا ور کول شي فریب ور کول شي او نو دا خلق پیغمبر صلی الله علیه وسلم اور مسلمانانو ته دوکا اور فریب ورکول شي زکات دا خلق یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اور الله جل شانه دا مؤمنانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو الله جل شانه په وحی ذریعہ سره دغه حفاظت فرمایي هغه خلق چې کومه دوکا ور کوي مؤمنانو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نشوي کوله زکات الله پاک دغه خلکو حفاظت وحی په ذریعہ سره کوي. دینه بعد کوم آیات بل ورپسې روان ده فی قلوبهم مرض الله جل شانه فرمایي چې دغه منافقانو په زړه کې مرض ده او الله پاک دغه مرض او د بیماری زیاتوي. مرض او بیماری هغه چې انسان خپل بدن کې کوم اعتدال لا نارمل طریقې سره بدن وي هغه خپل افعال او اقوال ارڅو باندې کول شي کله هغه نارمل او اعتدال ختم شي بیا انسان بیمار شي اخته مرض زیات شي څنګه دی واجب نه کله کله انسان هلاک هم شي مړ هم شي او د قرآن او د حدیث په اصطلاح کې هغه نفسانی کیفیت انسان نه روح څکوم دا هغه ته مرض ویل شو او دغه مرض سره چې د انسان د خواهشاتو پر کولو دی واجب نه رتی ځغ دی واجب نه به روحاني مرګ سړي ته روشي. جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې د زړونو مرض هغه د نفس خواهشاتو پر کول دي څنګه ته نفس خواهشات پر کوي بیا به د زړونو مرض رسی لکه څنګه بدن کې بیماری رسی هغه د مختلفو شیانو دی واجب نه رسی اندارونه
روحاني او جسمانی اعتبار سره لوی مرض کوم دا هغه اندغه دا روحاني مرض خدغه دا اول انسان کې د کوم شای څه پیدا کیږي نشکرې دی واجینا سرکشه دی واجینا کفر دی واجینا صدا انسان دی پر اټول نه لوی مرض دا او د انسان په شرافت باندې یو بدترین دوغ دا او دویم مرض دی روح ولدغه دا ته دنیا کې ودا د ذلیل اغراض دی واجینا خپل ایمان زنه زین کې به جوتوي او زنه زین کې به پټوي صدای روح دی پر ډیر لوی مرض ده او د منافقت یې لشي نو اکثر همیشه پر منافقت دی واجب نزل کې یو قسم دا دغدغه غدي وي صد ایمو کوم اصل حالت د خلکو ته جواد نشي اندی فکر کې روزانه لګیدل وي چې دی واجب بس ایدو جسمانی مرض وي د لګیدل وي او جسمانی مرض نتیجه دا وي چې بیا حسد او د مسلمانانو ترکیز دو ګوري هغه دی واجب د منافقونو ته بیا یو قسم ته سیزیدل کیږي خدا غریب سیوا د زړه سوینه علاوه بل اسم نشي کولا او بدا جسمانی مرض هم جوړ شي الله تعالی دغه مرض نور هم زیاتوي مطلب دا چې د خلک اسلام او د مسلمانانو ترکه نسیزي او الله په خلکو ته ترقی وی کوي نو هغه ترقی څه د خلک له ګوري نو دغه خلکو ته تکلیفي څنګه دی واجب نه دغه بیماری زیاتیږي نو گویا کې منافقت انسان روحاني جسمانی اردوړه بیماری زیاتوي اور پسې څلرم پنځم آیات کې الله پاک د منافقونو یو مغلطه بیان کړی دا اداغه دغه منافقون ځون ته زموږ خلکو اصلاح کوو قرآن پاک وفرمایي نه دا فساد اور اصلاح کول یو سړی وایي چې زه فساد کوم په ژبې باندې یا وایي چې زه اصلاح کوم په ژبې باندې نه په ژبې باندې یو سړی فاسد او د فساد ولهم نه جوړیږي او د اصلاح ولهم نه جوړیږي ورنه یو ډکو به هم خپل ځون ته مفسد نه ویلي خو فساد کول دا دی اندی باندې دا یعنی مفسد ته هغه سړی تیر شي څنګه فساد کوي چا هغه د فساد نیت وی کنه وی نو په شپږم آیات کې الله پاک د منافقونو د ایمان یو معیار وخیلو څو کته سو ای منافقونو ایمان وروړي به څنګه ایمان وروړي هغه ته معیار وخیلو یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو آمنو کما آمن الناس یعنی تاسو ایمان وروړي د ستې طریقې سره الله جل شانه فرمایي لکه څنګه ایمان خلکو وروړي هغه ایمان خلکو سره وروړي هغه مفسرین بالاتفاق فرمایي چې صحابه کرام مراد ویلي صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې اټول شیون اټول کیفیت کتل او ایمان وروړو او د هغه ایمان ته ایمان لی شوی دی کانو منا ایمان تو نه وروړه به تو ایمان سره ایمان دانا نو گویا کې ایمان وروړلو لپاره د صحابه کرامو ایمان یو قسم ته تل کې دوله شولا ست طالب دي څنګه شای تعالی نو اندسي کته خپل ایمان وروړي ایمان وروړل ته دعوت له د صحابه کرامو په ایمان په شون دي کای ته ایمان دی هغه په شون دی وی خټیک دا ورنه به ته ایمان معتبر نه ده نو دا خلک د صحابه کرامو ته الیاذ بالله د بیوقوف خلکو نسبت کوي الانکه قرآن پاک فرمایي نه صحابه کرام بیوقوف نه دي بیوقوف خلک د پخپل باندې دي اور پسې آیات کې الله جل شانه د منافقونو د نفاق دوه مخي پالیسی بیانې اداغه د څکله مسلمانانو سره ملويږي به د زموتاسو سره در سره یو مو مسلمانان یو او څکله خپل قوم یعنی کفرونو سره ملويږي بیا غو ته دای چې نه موږ اسی هغه سره ملويږو موږ اصل نه تاسو سره در سره یو او مسلمانانو ته زموږ حکم سی یو هغه پر موټو کې کوو ځکه چې هغه بیوقوف جوړو مو نه مو اصل کې تاسو سره در سره یو دینه بعد کې آیات کې الله جل شانو دغه ته دغه دی بیوقوفي خبري جواب ورکړي صدا خلک بیږي نه صدغه مسلمانانو پر ټوکی کوي هغه بیوقوف جوړي حالانکه دا خپل باندې بیوقوف دي الله تعالی خپل حلم او کرم سره دغه ته لګ ډیل ور کړه دا لګ ټیم ور کړه دا او به بلا پوک دا خلک په عذاب کې ونیسي او دغه ته بسره پاتې هم نوي تر دې پورې چې دغه د کوم جرم دا سنگین شي او الله تعالی به एकदम د خلک ونیسي نو دین بعد آیات کې الله جل شانه فرمایي صدقو خلکو اسلام نږدې نه وکتلو او دغه ته مزه هم ملو شلو خواندې هم ملو شلو یعنی خواندې هم څه کړیا کفر کې دغه اول نه مبتلا وو
بیا کفر او اسلام اردوړو کتلو نه بعد دغه خپل د ذلیل دنیوي اغراضو لپاره اسلام په بدلې د کفر کې د اسلام خارج کړلو گویا کې د اسلام پرېږدول او کفر خستل دي ته د الله جل شانه تجارت ویلو څه دغه یو قسم ته تجارت کوي او دغه ته د تجارت طریقه هم معلومه نشوله ځکه چې کوم قیمتي شی او څه ایمان ده او څه کوم تکلیف ولا شی او څه کفر ده هغه دغه په ایمان باندې هغه کفر یې وغوښتلو او په آخري څلور ایتونو کې الله پاک د منافقانو دوه مثالونه بیانوي څه هغه کې الله جل شانه د منافقانو دوا جمعتونه خيو هغه دي چې بالکل په خپل کفر باندې په خو ویلور دي حقیقت ته معلوم ده بیان مني بس په منافقت باندې او هغه منافقون دي چې هغه ته کله کله پاتې وي چې د اسلام د حقیقت مذهب د اختر طرف ته ځله میل شي کله کله دغه دنیوي اغراض وګوري چې زه مسلمان شو به مو ته دا نقصان د بچیم په حفاظت کې نه وي مول په حفاظت کې نه وي زه به مهنت کوم مشقت به کوم روزي به نه تکلیفونه به برداشت کوم شاید ته جواب شي بیا اسلام پرې د منافقت طرف ته ورشي نه الله پاک دې دغه خلکو دغه 14 آیتونو کې الله پاک د منافقانو دغه مسلې بیانوي بهرحال دغه د آیتونو هغه مختصر مو حالات بیان کړو صدقه کوم 14 آیتونه دي یعنی 15 آیتونه تیر شلو اخی الله پاک د قرآن حقانیت او د مسلمانانو د متقینو حالات بیان کړو بیا ورپسې 2 آیتونه 15 هغه شو 2 آیتونه ورپسې نور شو 2 آیتونه شو هغه 2 آیتونو کې الله پاک د کفرانو حالات بیان کړو و 14 آیتونه پوه شو 14 آیتونو کې الله پاک د منافقانو حالات بیانوي اوس الله جل شانه فرمایي ومن الناس او بعضی دی خلقو کی اغدی من اغا چوکتی ومن الناس او بعضی په خلقو کی من اغا چوکتی یقولو تاغو یای آمنا بالله مو ایمان روڑے پالا تعالی بنی وبالیوم الاخر او مو ایمان روڑے پوری زی دی آخرت بنی وما هم بمؤمنین او حال لا تدغو ایمان ندر وڑا دا مومنون صرف خلی بندی دوا کوي سمو په الله بندی او په آخرت باندې مو ایمان وروړیا الله جل شانه فرمایي چې څوک په خلی باندې دوا کوي چې الله باندې مو ایمان وروړیا او په آخرت باندې خلی باندې دوا نشي منله حقیقت باندې څه پیری مبني نه وي ورپري دا مؤمنون ندي نو ومن الناس من يقول او بعضی خلکو کې چوک هغه دي اي يقول څو یای آمنا بالله چې مو ایمان وروړیا په الله تعالی باندې وبالیوم الاخر او پوری دي آخرت باندې وما هم بمؤمنین او دغه مؤمنون ندي يخادعون الله په دې آیات کې الله جل شانه دغه حالات بینی یخادعون الله دغه دوکاویر کوي الله پاک ته چلبزی کوي الله پاک سره والذین اور هغه خلکو سره امنو ایمان وروړیا دا خلک الله ته دوکاویر کوي اور مؤمنانو ته دوکاویر کوي او الله جل شانه څه فرمایي صدا دغه سوچتا سمو الله ولا رسول صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته دوکاویر کوي خو وما يخدعون او دغه دوکاویر کوي الا مگر کویر کوي انفسهم خپل زنونو ته دوکاویر کوي دا دوکا دغه نو الله ته د مؤمنانو ته دا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا دوکا دغه خپل زنونو ته کوي خو وما يشعرون او دغه ته پاتې نشته دا سوچ نه کوي پاتې وته نشته اوس په دې آیات کې الله جل شانه فرمایي فی قلوبهم مرض فی قلوبهم دا دغه پزړونو کې مرض زړونو کې دغه مرض ده فزادهم الله مرضا او زیاد کړلو الله پاک دغه دا مرض ولهم دا په دنیا کې الله پاک دغه دا مرض زیاد کی او آخرت کې ولهم دغه د پاره عذاب عذاب وی علیم دردناک دا ویلي بما په سبب دی هغه خبري کانو یکذبون صدقو بچو کولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دغه نور خبرو ته اسلام ته دین ته دغه تکذیب به کولو دغه به هغه شاید درویشغان غنلو ایدی واجنه به دغه خلکو ته دردناک عذاب وی و اذا قیل لهما او څکله دغه ته ویل شي و اذا څکله قیل لهم ویل شي دغه ته لا تفسدوا تاسو فساد ما کوي منافقون ته څکله دا ویل شي تاسو فساد ما کوي منافقون ته بتیرو لا تفسدوا تاسو فساد ما کوي فی الارض پس مکه کې اوس منافقون څه دي قالوا دغه ویلو انما متیو نحنو مو مصلحون اصلاح کوونکی مو فساد نه کوو مو چې کوو اصلاح کوو اصلاح دې پر راغلیو وصلا جل شانو ته جواب کوي الا خبردار انهم دغوت دي انده منافقون دي هم المفسدون انده فساد کوونکی دي انده خرابه پیدا کوونکی دي ولکن او مگر لا يشعرون دغه ته شعور نشته دا دغه نه پیږي ها واذا قيل لهم سكل دغه منافقون ته ویل شي
لا تفسدوا واذا قيل لهم سکل ویرشی دغه تا امنو تاسو ایمان وروړي کما امن الناس لکه څنګه ایمان وروړي خلکو منافقانو ته نه تاسو به ایمان څنګه وروړي د ایمان وروړي لکه خلکو سره وروړي خلک چوک دي صحابه او څنګه ایمان وروړي اشون دي ایمان وروړي قالو دغه څه جواب کوي د منافقانو انؤمنو ایا مو ایمان وروړو کما لکه څنګه امن ایمان وروړي السفهاء ابي وقوف خلکو الیاذ بالله صحابه کرامو ته دغه منافقانو تیرو صاحب وقوف خلکو باندې مو ایمان وروړو الله جل شانه ته جواب کوي انهم دغه منافقون څه دي هم السفهاء بیوقوف انداغه دي ولكن لا يعلمون لیکن لا يعلمون دغه ته پاتې نشته دا خاوز منافقون څنګه خلقو واذا لقوا الذين واذا او هر کلا لقوت دغه مليدلو الذين هغه خلقو سره امنو ایمان وروړیا دغه منافقون به کله ملاقات کول او خلکو سره ایمان وروړیا قالو د منافقون بوتلو آمنا مو ایمان وروړیا موږ تاسو غوندي مؤمنان یو واذا خلو او کله دغه بر جدا شلو بیل بشرو الى شیاطینهم خپل شیطانونو ته یعنی خپل قوم خلکو ته الله په نسبت دي چې وکړو دا شیطانون خلکو هغه شیطانونو ته بترول یعنی قوم خلکو ته بترول قالو دغه بوتلو ان متیو معکم متصر در سرایو ها به منافقون مؤمنانو سره یو سره دي چې انما متیو نحنو مستهزئون مؤمنانو پوری ټوکی کوو الله الله تعالی صدا جو بھی کہ اللہ پاک دیتا خدا خبر پہ بری کہ اللہ پاک اس کی منافقون تو جو بھی گئی اللہ جل شانہ صدا یستهزئ ٹوکی کئی بهم دغو پری ويمدهم دغو ته ډیل ور کوي ټیم ور کوي مهلت ور کوي فی طغیانهم دغو په دې سرکشه کې دته سرکشي ویلو سکله مؤمنانو سره وې به زمو مؤمنان یو سکله کافرانو ته راشي به زمو تاسو سره در سره یو دته الله پاک سرکشي ویلا سپدي سرکشه کې الله پاک دغه ته ډیل ور کوي پرېږدوي څه خیر ده فی طغیانهم یعمهون دغه عقل کور نه کوي ړند دي اور کڼ دي عقل باندې پردي رغلي په دې کې الله پاک چې شیر کړیا ډیل ور کړیا فی طغیانهم په دې سرکشه کې یعمهون حال لا صدغو عقل ړوندا څه مطلب څه عقل کور نه کوي اولئک دغه خلق سدي د منافقون الذين اغه خلق دي اشترو دغه خستی دا الضلاله گمراهی کفر بالهدى په مقابله د هدایت کې دغه خلق دي صدغو سودا وکړه د ایمان په چی باندې کفر باندې ایمان خارج کړلو کفر یې وخستلو فما ربحت نفدان وګړه تجارتهم دي دغه دي تجارت لکه یو سړی قیمتي شای خرڅ کی یو قیمتي شی په مقابله کې یو شای هغه قیمتي نشته واخلي نو دی وایي څه फायदा وکړه که نقصان وکړلو نیو طرف ته ایمان ده بل طرف ته کفر ده ایمان خرڅ کړلو کفر یې وغوښتلو فما ربحت فایده نه وکړله ربحت فایدې تیر شي تجارتهم دي دغه دي تجارت وما كانوا اور نه دي دغه مهتدین هدایت یافته بهرحال دینه بعد کوم ایتونه روان دي کې الله پاک دي د منافقانو اوس مثال بینی د څلور ایتونه نو دیارلس ایتونه دي دیارلس ایتونو کې انو ایتونو کې الله پاک د مؤمنو د منافقانو حالت بیان کړو سم منافقون دانو من خلق دي اوس کې دغه منافقانو د ورسته څلور ایتونو کې مثال ذریعہ سره الله پاک امت ته مؤمنانو ته مسلمانانو ته مثال په ذریعہ سره دغه حالت بینی د مثال ازکه بینی چې مثال سره سړی ته خبر اسانه سره رسی یو خبره ته اندسي کوا هغه باندې سړی نه پیږي خکه مثال ته بیان کې مثال سره سړی به خپيږي نو په د ورسته څلور ایتونو کې الله پاک دغه منافقانو گویا کی چی بینی هغه یغو مثال بینی نو ومن الناس من یقول په دې آیات کې الله پاک دی منافقانو دغه دعوا غلطه کړله سو تاسو په خلی باندې سمو ایمان وروړیا تاسو ایمان نه وروړه بلکې تاسو اسی درویغ یې بیا دینه بعد یخادعون الله سکم آیات په دې آیات کې الله جل شانه فرمایلو صدا خلق دوکاوی کوي الله ته مؤمنانو ته او مسلمانانو ته نو الله ته دوکاوی کول شي نو مؤمنانو او نو مسلمانانو او نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي الله ته خاصه دوکانه شروع کړه دا جواب خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو مسلمانانو ته نه چیکول ځکه ای وحی په ذریعہ سره الله پاک یغو نه حفاظت کوي بیا الله جل شانه فرمایي فی قلوبهم مرض په دې آیات کې الله جل شانه فرمایي چې دغه بزرګ کې مرض ده مرض باندې مو تفصیلی وغږیدلو سم مرض څنګه طریقې سره او دینه بعد واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون او الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون په دغه څلرم او پنځم آیات کې الله پاک د منافقانو
دغه زنو ته زموږ اصلاح کو الله جل شانه تاسو اصلاح نه کوي تاسو اصل فساد کوونکی په خلی باندې غیا زموږ اصلاح کو په خلی باندې خبر نه چلیږي بلکې تاسو فساد کوونکی به دینه بعد آیات کې الله جل شانه فرمایي واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس سه منافقون تاسو ایمان وروړي تاسو ایمان خپل خلی باندې مان وړي تاسو په خلی باندې زموږ ایمان وړیا ایمان دی پر تاسو دی پر تل زموږ کېدو ولا هغه ایمان تاسو تل دي صحابه کرامو په ایمان ولا باندې خپل ایمان وتله او دغه په بر کې څه ویلو د منافقانو هغه ویلو مو د خلکو په شان ایمان وړي الله به وقوف دي الله جل شانه تو فرمایي به وقوف تاسو دینه بعد الله جل شانه ته فرمایي صدا خلق کله دغه هغه د مخي او دروغه بیني سکله مؤمنانو سره ملويږي او د زموتو سره در سره یو سکله خپل خلکو سره ملويږي به د زموتو سره در سره یو الله جل شانه د منافقانو د مخي پالیسی بیان کړله صدا سي د مخي خلق دي او الله جل شانه و فرمایي چې دغه احمقانه خبرې دي په دغه باندې دی باندې دغه نه پیږي دغه دی پرې ټوکی کوي الله جل شانه ته فرمایي چې دغه پرې ټوکی کوم او په دې کې مو دغه ډیل ویر کړیا به ډیر زر ته ونیسه نو اسلام او ایمان دغه ډیر نږدې نه وکتلو بیا او کفر غدواسي کتلو نو دغه کوم ایمان خرج کړلو او کفر یې وغستلو هغه سودا الله جل شانه فرمایلو اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا خلق دي دغه هدایت په مقابله کې گمراهي وغستله او دغه د تجارت یقینا دغه ته فایده نه ورګي بهرحال دا 13 آیتونه دي دغه 13 آیتونو کې انو آیتونو د منافقانو حالات مو بیان کړلو او دینه بعد څلور آیتونو کې ان شاء الله سکوم دی هغه مثالونه بیان شي ام مثالونو سره د تشریح مینو الله جل شانه د متوسط په دی باندې پوهه هم نصیب کی سمجھ هم نصیب کی عمل هم نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.